به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله خالقنا العلي العظيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد السنة فاك والدقال الله جل جلاله قرآن فاك وفرح ألهاكم التكاثر تاسي كم شبه غفت كبير واجواس التكاثر أغمال أولاد حتى زرتم المقابر تردي بغفلت كلالس قرس ما إدريت لالس كبرون مسمر كلا سوف تعلمون هرگز دا سنان تاج زرد سنان فريم تاج بخبر ساس ثم كلا سوف تعلمون أنگز دا سنان تاج بخبر ساس الله جل جلاله دلتا په دې صورت کې هغه قوم هغه خلق هغه خاندان هغه نسب چې په هغه کې غرور د دې شپروت چې زما پیړۍ پیړۍ د لیلا ما سره ادره پرته زما پلار خان او زما نیکه خان او زما نیکه خان دا د لوی لوی محلونه دي لوی لوی زیارتونه دي لوی لوی قبرونه دي پلانې ادره مو ده قوم باندې فخر کوي یا داسې کسان چې په هغه په ناصالح اولاد باندې فخر کوي دنیادار خلک دي عیش عشرت والا خلک دي زیب زینت والا خلک دي الله رسول د لارې باندې اطاعت نه کوونکي خلک په هسې اولاد باندې فخر کوونکي پلار یا داسې مالدار چې هغه مال جمع کړی د الله د رسول خواته مال نه ورکوونکي خلک زکات نه باسي خیرات نه باسي صدقه نه ورکوي دغه انسان هغه مالدار چې الله جل جلاله خپل مال ورکړی دی نه مال نه باسي یا دغه خلک مراد اوس الله تعالی فرمایي الهاکم التکاثر تی بکم شدیر زیات غفلت کې چولیاس او مال الهاکم التکاثر الهی کله تاسو التکاثر هم ډیر مال یا ډیر اولاد یا ډیر ناصالح اولاد مراد دی دغشي پیدا کټه چولیاس دا سنه حتی زرتم المقابر ته دی دا پورت لاړس خان خپل ادري قبرونه ملاوس مر یو وخت یو قوم بل قوم سره بچي باندې جنجال راغی یو بل مز قوم بچا جوړي بل مز قوم نه بچا جوړي بل مز قوم بچا به جوړي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم یو وخت داسې قوم ملي یو بل قوم سره په دې خبرې جنجال راغی یو زمزو ملک یا خان یا سردار یا بادشاہ به جوړي ابل زمزو به جوړي حتی کې بیا فیصله پر دې خبره باندې راغله ولمجمع کستی د قوم مال ډیرو که زموږ د قوم مال ډیرو
مالونه وسمرل په مالو کې برابر راغل بیا وې کستی د قوم نفوس انسانان ډېرل زموږ د قوم ډېرل زموږ قوم بعض انسانان دا د غرور د ریا د الله جل جلاله د قهر غضب یو لوی علامه ده په دې کې پکښې ده زموږ قوم بیخي ډېر قوم دی زموږ قوم بیخي ډېر قوم دی داسې قوم چې هغه قوم کې عبادت نه وي هغه قوم د الله نافرمانه وي اشه دا ټول قوم د خدای د قهر د غضب لاندې ساس بیا به څه کوس ځان هدایت ته راوصل په هغه شا فخر کول چې هغه د الله د رسول په لارې باندې بیا هغه په نفوس باندې دغه کوي بیا هغه بیا راپورسل بیا پر اولاد باندې وکړل د هر چا کم پلار ډېر اولادونه پیدا کړي حتی کې په ټولو کې سره برابر راغل بیا اخر دا فیصله راغله چې زوبه ایدرې کړه که په ایدرې کې د چا مړونه ډېر پټول که د چا مړونه ډېر پټول اوس الله تعالی ورته فرمایي حتی زرتم المقابر آیا تاسو دې حالت لاړه چې ګرځ لاړه د مړو حسابونه وکړي دا د هلاکت یو ډېره غټه ذریعه انسان دی پر خپل مال باندې فخر کوي په خپل اولاد باندې فخر کوي په خپل کور زندگی باندې فخر کوي دنیا جهاد باندې فخر کوي مګر دا انسان څنګه د الله تعالی رسول په لار کې نه دا د هلاکت یو لوی سبب دی انسان لپاره بس الله تعالی فرمایي كلا سوف تعلمون إذا سنذبذب بخبر كفوبكم ثم كلا سوف تعلمون إذا سنذبذب بخبر كفوبكم كلا لو تعلمون علم اليقين ألا تعلمون بخبر كفوبكم فليشون علم اليقين علم اليقين حق اليقين عين اليقين دا درې درجې علم اليقين ودې ته وایي یو انسان راسي وما ته وایي چې د باندې سړی ولاړ صرف د سړي وینا وما ته دا زما علم یقین دی چې دا سړی د باندې ولاړ زه د باندې ووتلم ما سړی په سترګو ولیدل یا د سړي اواز ما واورېد په ګلۍ کې سړی ولاړ سړی اواز ما محسوسه کړی چې سړی د باندې ستا دې ته عین الیقین وایي زه ورغلم سړی سره مې لاس وس ملاو کړی له سړي سره مې روغبړ وکړې سړي سره وژغېدم دې ته حق الیقین وایي مثال داسې هم دی په خارج کې لکه مثال داسې انسان دا دی چې باران راغله هوا سړه شوه دا د سپین ږیرو خلکو دا علامه د باران زر ته کېږي حتی هوا کې د سړوالی بوی ورباندې راسي وایي بس باران راغلی د الله په فضل سره دا علم یقین دی د دې یقین په دې خبره باندې جوړ دی چې دا علامه پیش شي دا علامه دا دې علامه د دې خبرې چې دا باران راغلی بیا هغه انسان چې څه ټیم دا وریځ وګوري وریځ تک توري چې انسان نه شپوي په وریځ پوهېږي هغه انسان چې وریځ وګوري سره په خلاص دا وریځ باندې باران شروع درته بدای راکبل هغه د تور دی خوب غونډې کوي دې ته عین الیقین وایي یو بیا چې راشي پر دغه پر علاقه او دغه پر کور باندې باران شروع شي دې ته حق الیقین وایي یو انسان ته چې دا رقم د قرآن مجید حالات بیانېږي چې انسان د الله تعالی د حضور مخ به ستا حساب دغه انسان پوه کول دا صرف علم الیقین دی علم یقین دی که څه کوي انسان و قبر ته ورسي د قبر په ژوند کې ژوند تېروي دا عین الیقین دی چې څه کوي انسان د الله و حضور ته ودرېږي میزان تله تله واقیم الوزن بالقسط والمیزان چا د میزان ته تله ترازو ودرېږي انسان په سترګو وویني حالات ورته معلوم سره قبر کې حالات ورته معلوم په سترګو وزاد الله په حضور کې ورته معلوم دا حق الیقین الله تعالی فرمایي چې څه ټیم ته د مال په اولاد په ژوند زندګي باندې فخر کوه دومره حتی کې ته دا د پر لاړه چې خپل قبرو ته در پر لاړه پر خپل قوم باندې فخر کوه پر خپل قوم سرداري په نوابي په ملکي باندې فخر کوه دا د هلاکت یو ډېر لوی ذریعه ده د انسان د غرور او تکبر ډېر لوی ذریعه ده چې انسان په دې خبرې کې راسي زه د فلاني مالدار یم یا زما اولاد د فلاني ډېر یا زما اولاد دومره ګټه کوي یا زما دومره آمدن دی ګټه مې ده یا زما خاندان دا خاندان دی یا زه قوم باندې فلانی قوم یم حتی کې د الله په حضور کې قوم نسته هلته چې چګرو باچاو ملنګو فقیرو ګرداو سردارو نواب ټول یو انس دی یو تله ترازو ده
په یو ترازو باندې الله جل جلاله ټول انسانیت ځکه حساب سره چې حساب کتاب سره چې کوم انسان ته عمل نامه د شر لازم خبره هغه انسان به حسابا يسيرا چې کوم انسان ته عمل نامه د شر طرف یا د کوم عمل اخر خبره هغه انسان به ولو مع عذاب جهنم ولو مع عذاب الحريق هغه لپاره به د عذاب د قهر د الله تعالی د غضب د اور وي بس الله تعالی فرمایي كلا لو تعلمون علم اليقين الجزاء سنتالي فقبلوا من أسفوبة صار علم اليقين ماني لترون الجحيم جتي سجدوا أور تروغزون أن تعالى بهذا أور سم مشاهدة وكذا ويش إنسان تمش بقرآن مجيء كويلة ولو مع عذاب جهنم ولو مع عذاب الحريق أي إنسان كتبنا هنا كي يا رياكاري كي يا داركم فقوم فأولاد وفرمال وفدق فخر كي دا الله ولا رسول يار دي ركده أي إنسان استاد بار جهنم تكانا ومأواهم جهنم سارا پارا ٹھکانا جہنم دا علم اليقین دی انسان صرف تنبیه دا انسان خبر انسان صرف پوه دا انسان دا خبر والا بس انسان کا بیاسٹم اتا قبر توسی فقبر کی جہنم نسا قبر کی صرف سزای عذاب زکا سختی دا اور دا سخت جہنم دا بد حساب دا کتاب دا بعد دا الله په حضور کې پیښېدو بار به انسان او جانم ته جلا وګوري هغه حساب سزا قهر غضب بجلای چې الله له انسان کوي لته بیا الله تعالی فرمایي چې سجن علماء کرام فرمایي چې سجن انسان په قبر ترای په قبر کې سختي ویل ده په قبر کې عذاب قهر ویل ده خدای دغه انسان دا عین الیقین دی په سترګو باندې مشابه اوسه بیا دغه انسان چې سفیا واقع بالوزن بالقسط والميزان چې سفیا میزان تر تازو بميزان حساب الكتاب على هجر الشروق ده انسان به بیا حق اليقين تولى شي بالکل دا خبره چې کوم خبره ما په دنیا کې وسمانه من بیا ما ته په اور ما څه علامه په قبر کې ولې په ډوري کې ولې وځ دا زبزاد خود مشابه پستر په حق اليقين باندې بیان الله تعالی فرمایي لترون الجحيم چې ستم بوشکاره چې ودل جهنم بوشکاره کو جهنم یا دې بوشکاره کو جهنم ته ور به ولو دا حق اليقين خبر الله تعالی فرمایي چې حق اليقين ثم لترون عين اليقين بده وين فستر عين اليقين فستر بسر عين اليقين لا نور يقينون شيئا ثم لتسالون يومئذ عن النعيم سؤال بكير بدير يومئذ عن النعيم الجنه يا مخلوق فدي آيات کې أصحاب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين دير مرفوعا حديث سنة العبد في غبر عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام فرمي ثم لتسألن سؤال يومئذ ورث محشر سؤال بدا تشيش وشي بنزا سؤال بكيش علماء الكرام فرمي بنزا سؤال بالإنسان إنسان چې په دنیا کې ژوندی دی الله جل جلاله د خپل واک ته کړی خپل مرضی ته کړی به په قرآن پاک کې تو فرمایي وهدینا النجدین انسان ما تعالی دوی واضح لار ښکار کړی دی بیا دا انسان مرسي رالی و قبر ته په قبر کې سختیان رالی و ارالو تکول رالو مار غضب قهر رالی دغه انسان تدې خبرې ادراک وسره معلومات دې شو ته وسره چې د الله په حضور کې چې د پېښېدو ځخه مخه انسان به کوم شو حساب هغه دال اته الله جل معاف کړی یو حساب یې نو څه په دنیا پسې کله شیطان لار کله الله لار د بیا الله جل جلاله سب درې سوال من ربك ما دينك من نبيك من ربك ما دينك ما دينك من نبيك رب دې څو دین دې څو نبی دې چې شو دا عین الیقین نه چې انسان په دې خبره په سترګو ویني چې حقیقت کې فرشتي ستا د الله په حضور کې حساب کتاب ستا قبر که انسان گناهګارو د جهنم لکند یو کند ده دا عین الیقین دی چې انسان وي لما دا د فرشتي راته راغلی که انسان شن نیک عمل کوي
ډېر حسنداره فرشتې ورته راشي که په بد عمل کې ډېر دردناک او د غضب د قهر د جهنم فرشتې ورته راشي انسان به لاچاره شي دغه انسان که زده ولم ځینې شي ولې داسې شکلونو داسې مخونو داسې هیبت هیئت چې هغه د انسان تصور نه شي کېدلی دا عین الیقین راشي چې حق الیقین په عین الیقین کې درې سوال علم یقین کې ازاد وهدیناه النجدین انسان ماته دوی واضح ښکار الله سي هدایت لري شي که کوم انسان د الله لاره کوم انسان د شیطان لاره ختم علم یقین ختم سره عین الیقین قبر ترال قبر کې الله تعالی درې سوال لدرې سوالو بعد الله جل جلاله څنګه بستابین علیه السلام شپږ ولا دنیا محشر قائم سره قیامت را لې حساب د کتاب ورځ رااله الله جل جلاله حق اليقين دی په حق اليقين کې علما کرام فرمایي چې 15 سوال وکړي دا ولا د دې شي حساب او کتاب له انسان نه کېږي چې انسان استا رب څوک دین دي څوک نه بي دا نه اول سوال بداوس چې عمر سو کارو شپږ 15 دیر سويشو حتی کې تر سره تر یو سل پوري دا عمر د 25 کې تیر د عمر سوال پر انسان بیا علماء صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین فرمایي په حدیث کې مرفوعا ذکر دي وای چې دوم سوال د قوت بزن وشي چې ما تا ته الله جل جلاله طاقت کړی تا طاقت 25 کې مصرف کړي 25 کې دي ضایع کړي تیر دي ختم دي کې وبد کې 25 کې طاقت تیر شو بیا الله جل جلاله بیا ول انسان ته چې ما وتا د ځواني درکړې حسن جمال درکړې تا هغه 25 کې شنوالي کې خو ما الله ما کړې پس وینځوالي کې الله جل جلاله فرمایي چې زستا د سپینې جری د وجه زل تازه باندې رحم کوم ډېر انسانان په خپل بدن جره نه کوي سپینې جره ذکر نه په شرمېږي الله جل جلاله نه د سپینې جره شرمېږي حق اليقين خبرې ته کوم بیا درې سوال بیا به الله ته فرمایي چې ما مال درکړم مال 25 کې مصرف زما په خلاف او که زما په تا ته ما وس قوت درکړی و نهار معاشا چې ما تا ته ورځ دې شي درکړی چې خپل رزق وګټې تا دا مال ګټه څنګه کړې په حلال که په حرام دا حق اليقين 15 حساب علم یقین کې انسان آزاد دی کن منځ کوي کې نه کوي که روزه نسی کې نه کوي که حج کوي کې نه کوي که زکات کوي کې نه کوي د الله رسول په خلاف کار کوي کې نه کوي که مسجد نړۍ کې سموي که مدرسه نړۍ کې سموي که بیت الله شریف نړۍ کې سموي که قرآن مجید سوځي کې نه سوځي آزاد انسان ته آزاد ژوند ورکړ چې بیا عین یقین تراني بیا الله تعالی فرمایي زه درې سوال کوم که بیا حق اليقين تراني بیا الله تعالی فرمایي زه 15 سوال کوم انسان دغه حسابات سوچو كم حساب لماس كم حساب ما ترى تنزه هذا دري هذا أتى حساب بزل تاكم إنسان بيويش حساب نسر الله تعالى الله تعالى ده مشتول تعفو بوغل من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين خلص العالمين العالمين اللهم تب علينا قبل الموت وسهل علينا سكرات الموت وارحم علينا عند الموت ولا تعذب عنا بعد الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه امين برحمته سبحانه سامحنا بيت علينا نوتي فيصير كل ذكر كل ذكر بيننا شامل بس ها كم نسيت انا